السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر. د خلفائے راشدینو په حق کی د قرآن کریم پیشن گوئی یو سړی شان د صحابه کرام ګوري اغله پکار دا چې قرآن کریم دی وګوري. زمونږ د جماعت د اکابرینو نو شاه عنایت الله شاه رحمه الله تعالی رحمتا واسعه هغه به فرمایل چې شان د صحابه او د قرآن نه دی وکتی شي به تاسو مچان مجوړې گئے یو دے مچ یو دا مچای مچ پا گنگئی کینی مچای چه دا نو آغا گلونو منی کینی دا آغینا رس نچوڑی راخلی فیدا دا گلونو نا حاصلی او مچ چه دے چرتا چه گندا زیده گندا گن پروتے نو مچ اقضے کی کوشش دے آغا شروع ہوئی. تو تاسو با مچان مجوڑے گئے د صحابہ کرام په باره کې مچای جوړی شي د قرآن او سنت نه دی هغوی شان وګورئ مرتبه او حیثیت وګورئ او راواخلئ نه په شان د مچ چې ګنګای باندې کینی او ګن راخلی نو شان د صحابه چې کتی شي نو صحیح قرآن او سنت بس قرآن کریم نا او د صحیح احادیث او د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پر اس طرح تاریخ اکثر د غلط خلق لاس لگی دلے دی واقعات الٹا پلٹا لکلی دی کار یو شان شیر دو بل شان لکلے دی نو چې کمزور علم والا آغا وګوري نو متاثر شي چې او هو عائشہ دا روانه کړه دے ابو بکر دا کړه دے عمر دا روانه کړه دے فلان کی دا زیاته کړه دے فلان کی دا ظلم کړه دے او به دا چالی کلی کنه خدای پاک ویری دي او چالی کلی دي کنه دا لیکون کې سوکته و چلام دی یو ذکری او لیکای کړه دا زمان ایمان په قرآن او سنت مانی دی د سالم دنیا د کفارو کوشش دارے چې مخلوق د قرآن و سنت نا بدزن کی د صحیح علماء نا بدزن کی نو چې بدزن اکڑلا جو زیبا دهریان بشی کافر بشی مرتد بشی سوک بسشی سوک بسشی آزاد خیال بشوروی آزادی را بسطول مسلمانی دا لوی کمال دارے چې انسان سره د قرآن و سنت قدری د صحابه کرامو قدری صحابه پلاس منگ تا دین اسلام رسیدلے دی که صحابه منگ د پارا پشان د تلی دی که تلک فرقی تول قسم په خدای غلط تے تلک چه فرقی تول غلط نه تو دکاندار نه تپوسو کا یا با گاگ غر کئی یا بزان غر کئی دغه سیبه کوي نو صحابه چې کله زمنګ تله ده نو تله صحیح پکار ده
نو چې تله صحیح وه نو دا قرآن پاغو تللی شوی دی دا هغوی په لاس راغلی که دا د خیانتګرو په لاس راغلی دا قرآن بیا صحیح قرآن نه دی هغو وایي دا د خیانتګرو په لاس راغلی دی دی وجې نه دا اوس الیخ پارې دې کې لس استه کړي دي دې کې علي صاحب په باره کې چې څه وو یا د هغه د نبوت باره کې چې څه وو هغه یې ختم کړي دي خو څه وایي نو څه وایي هغه مذهب داسې دی عجیبونه شی دی حق خبره پټوه باطله څرګندوه بس د غل شانې کار کوه دلته پټ شه هلته څرګند شه هلته پټ شه هلته څرګند شه د ځنګل د منګکانو په شان ځنګل و علاقو کې ډېر لوی لوی منګکان دي دا ستا خوار منګکان نه دي تا کور ساتلی یا دومره دومره دي ته لاړ شه ځنګل ته د سپو عمره منګکان دي ما لیدلي دي د سپو عمره غټ منګکان دي نو درې ته باندې پېښ شله نو اوهو تماشه به وي بیا نو د هغوی مثال کتابونه ذکر کوي دا ځنګل منګک چې د ده کور ډېر چل هنر سره جوړي او دننه دی ډېر زیات تجربه کار دی یو د ده لیټرین وي یو د ده د خوراک انتظام سټاک پروتي یو د ده د آرام ځای او بیا لارې دوه درې په هغې باندې ننوت جو په دې وتی دشمن په دې بلې راغی دی جو په دې بلې وتی دی یوه لار نه ده په یې خو سړی نیولی کېږي نو چلباز دی لوی چلی دی زناور دی خو چلی دی پوه شوې که پوه نه شوې چلباز دی چل ول کیخه ما ستاسو مخکې آیت لوستی دی نږدې جشن د ازادۍ تېر وخت څه خبرې ما کړې وې مخکې جمعې له یاره وي موږ آزاد شیو موږ ولې ازادي دو هندوستان نه موږ پاکستان سله جوړو تا مزله آزاد کړ دی راشه هندوستان کې ستانه غټ غټ جماعتونه دي ستاره جماعتونو نه اموزونه پکې کوي تا دل آزاد کړی دی چې حج له لاړ شم د هندوستان نه حاجیان حج لځي تا دل آزاد کړی دی روژه ونسم هندوستان کې حاجیان روژه نسي مسلمانان روژه نسي تا دل آزاد کړی دی نفلونه وکم هغوی کوي تا دل آزاد کړی دی زکات ورکم هغو ادا کوي تا دل آزاد کړی دی توحید باندې ایمان راوړم توحید هغوی کې شته سل آزاد کړی دل آزاد کړی دی چې زه پکې د الله رب العزت قانون نافذ کم قسم په خدای قائد اعظم صاحب دل آزاد کړی دی د هغه خپله خبره د دې ګواه ده دا خبره د دې ګواه ده د دې په ازادۍ زرګونو لکونو مسلمانان وجل شوي دي شهیدان شوي دي عزتونه د زنانو لوټ کړی شوي دي کم ظلم دی چې هغو سره نه دی شوی هغه هغوی وینې توی کړي دي آزاد کړی دی نن دی پاسې 14 اګست باندې ګډېږي انصاف به اوس پتایي او د انصاف حکومت راغلی ما ته چا ووي چې په 15,000 باندې چیني تروړه ده په 2,500 اوړه دي انصاف حکومت ته کن پوه شوې اوس غږونه کې بس اخله وړه پوه شوې اخله اوړه اخله اوړه پوه شوې دغه دل آزادو چې د خدای نظام نافذ شي قاتل سزا قتل شي د زناکار سزا سنگسار رجم شي د الزام لګون کی سزا کوړی شي چې سړی یو پاک دامن زنانه ته وایي چې اوس زنا خوري قرآن وایي اتیا دورې والا ورکوي چې زنا یې کړي 100 دورې دي چې په یو زنانه الزام ولګوي نو قرآن وایي اتیا دورې والا ورکوي د یو پاک لمنې ښځې ته زنا خوره ویلي دي اسلام کې زمونږ عزتونه بچتي د نارینو د زنانو عزتونه بچتي خو افسوس په دې ملک باندې چې کله به نافذ کېږي چرتې به هم نافذ نشي
دا ته ځان سره ولیکه زمونږ د اوږو تږو د نهرو د خوارو عجزانو د لاچارو دا خبره ولیکه چرتیب عمران نشي په کم نظام ترتیب چې په دې ملک کې د اسلام راوستلو کوشش شروع دی چرتیب عمران نشي ترتیب د انګریز ایجاد دی جمهوریت دی جمهوریت څه ته وایي چې ډېر کومه خبره وکړي هغې باندې به عمل کوو ډیر پکې کافر دي ډیر پکې فاسقان دي ډیر پکې ظالمان دي الله رب العزت واکثرهم الکافرون واکثرهم الفاسقون واکثرهم الظالمون تمانا پس شي راولي آیو کوشش ته علما یو ترتیب کوي لګیا دي کوي دي که خدای پاک دی پیلر نه اوس دا مڼې راو باسي نو یو دو پکې مال راکې ځکه چې زه امام یم جو نور تاسو واخلئ خو زه به مسې په تمه وچ شمه ته خو جو هسې وچ شی جو لرګی به شي نو که وشي خرو یې سړیه خرو هلی والي املوک خرو نو دا نه خرو خو به نه شي په تمه کېږه مه خو چې ته ریډی باندې وګوره که پیسې در سره یي چې کرونا نه یې والی جو واخله که ني سیده ځه کور ته ته پوه شوې الله دې راولي خدای ته سګرانه نه ده حکم رو ګدر او لار چې ده دا سله پاسه اویا کاله وشله چې پاکستان جوړ دی په هغه ورځې چې پیدا دی نن کونټي شوی بوډا دی اویاو کالو درې اویاو کالو سړی څنګه یي بیا دومره عمر تیر وت چې بچی پیدا شو ځوان شو سپین ګیری شو ځینې مړه شله ځینې اوس انتظار کړي بلې هفتې له اسلام راغې رانه اسلام منی څوک صحیح معنو کې نه مني ته په اسلام کې خپل لور له 2 کنال ځمکې ورکولو ته تیار نه پتا د چا نیکم د اسلام آباد نه نشي راویستی ته څه وتی بوتی وایي ته 2 کنال ځمکه لور له نه ورکوې ته اسلام مني دروغ مو وایا غلی شه کرونا به دې ونسي شپږ فوټه لرې پاتې کېږه پوه شوې الله دې یو غیبي په موږ رحم وکړي نور موږ سره څه نشته هېڅ نشته ځان پورې راله خندا راځي دا موږ څه کوو په څه کې اخته شي څه کوو لګیا یو یاد ساتئ دا داسې قوم جوړ شوی دی پاکستانی که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نن راشي او وټونو ته ودرېږي اتا ته وایي چې ووټ راکړه نو ته چې وګوره دی به څه شی نافظوي کابل والا اسلام نافظوي اوهو موږ پکې نه یو موږ پکې نه یو موږ پکې نه یو یاره جی هغه ډېر سخت دی چا مړی وکړو چې بس سر والا وایي دا سختی ده نرور ستا په رور ستا په پلار 13 کالتوسونو جاجر یو سړي خلاص کو او هغه یې کیمه کو ته فیصله وکړه ته قاضي شوې ځه ستا پلار ستا زوی ستا رور 13 ګولی یو جاجر مکمل پې وچورلاو داسې کلاشن کوپ او دا سړی کیمه کو اوس دا سړی ونیولی شي اسلامي قانون کې ثبوت ته ورسېده چې ده دا جاجر په دې سړي خلاص کړی دی دغه ځای کې د ده نه سر جدا کېږي دا ظلم دی دا ستا پلار کیمه کوله زوی کیمه کوله رور دا ظلم نه و دې ته ظلم نه وای او هغې ته ظلم وای ته خدای له به په کومې خولې جواب ورکوې ته څه کوې سزا چې په کوم ملک نه وي هغه ملک ظلمونه کېږي سزا چې یریږي خلک نوم نشي اخیستی لاړ شه دغه پورې یو څلور خبرې نافظ دي هلته هم اسلام نشتی هغه هم خپل کاکری یارې لپاره یو څو خبرې نافظ کړي عربو کې دا دومره لکونو خلق 10 لاکھ هر وخت په حرم کې موجودي ما زه چې تلی ما زما نظر به کمی
ما چا سره هلته تماچه نه ده لیدلې پولیس ما سره لنډه ونې ځنو سره سلخته ونتي هم ګزار ما په چا نه دی لیدلی بغیر گزار نه بغیر کلاشن کوپ نه خلق سم ساده دي ولی که اوس پس کیونی ولی جتوت ته دی خیږي یره ده ولی سزا ده دلته یریږي نه دلته کې خو اول خبره وکي یاره موږ داسې ونه کار کوو تاسو ونه صرف نظر به وکئ او دا خیر دی موږ بس خوا ټنګلۍ ته وګورو ټنګلۍ ته ستاسو بټکان کې سزې به وي نو موږ به اخوا وګورو ته درس غربو باسا جو بس هغو به اخوا که دیه سړ څه چلو شو کدھر گیا بھائی پکڑو نیول کرو غربول کرو هغه تل لري چتر ناوخته دی اوس غربول کرو سزا نشته رورو سزا نشته دی وجه موږ ناکام یو موږ سیو ناکام یو غیبی او الله دې په موږ رحم وکړي نور څه واسطې ذریعې ختمې شوي دي بالکل ختمې شوي دي حکومت چې موږ جدا کوو ځان لا نو دیلو چې الله قانون نافذ کو که مز روزه حج زکات وای قسم په خدای هندوستان کې خلک کوي بیا خو یو ځای خو موږ ته چا په تاریخ نظر نشو کتلی 30-35 صوبې وي بیغمه به ناستو اوس موږ ته هیله څوک داسې ځان وګواښي موږ وی خوړو وی بل وی نه الله غونې پاتې وله ځکه څلور نوړی دي که نه اوس څلور صوبې ویریږو که نه دا ګډاله نه وجوده نن په 14 اګست ګډېږي دا دې له نه وجوده دا جنډو له نه وجوده د دې جنډه چې چا اوچته کړې وه هغه علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله تعالی دا چا اوچته کړې وه د هغه څه کار و د هغه څه سوچ و په هغې اوچته شوې وه ستا د ملک جنډه عالم رباني اوچته کړې وه هغه به چې څه وي هغه نافظ کولو نو چې هغه صحیح مشرانو ته یې وګوري قائد اعظم صاحب ته وګوري علامه اقبال ته وګوري نورو ته وګوري د هغوی په خبرو نن د چا عمل نشته خو 14 اګست یې شل ورځې مخکې ټول ګډېږي لګیا دي بس ټول ګډېږي سکولونو کې جنکۍ هلکان ټول ګډېږي بیا د قوم جنکۍ ګډوي سکولونو کې دا موږ هلته دې له داخل کړي دي ته یې ګډوه لوی لوی ښځې یې سړی دومره وې دومره ګډېږي پکې اسلام دی زما دا اسلام بند که قرآن دا ما بند ستا د ملک په پښتو کې دا شته چې بالغه ښځه د غیر سړي ته ګډېږي انصاف به اوس پتی ستا پښتو کې شته دا ما بند که ایزا رومیال کې مې بند تا پښتو کې تا نه تپوس کو شته ایرور نشته که تا کې څه غیرت پښتو وي ستا پښتو کې هم نشته زه دا بیا کولاو کو دا ما دې له بند کړو جره سختي چېته دې کې را ستا پښتو کې هم ده دا ولې کېږي نه منو موږ چې د جنکو سکول دی یا د هلکانو هغې کې جنکۍ ګډولی کېږي په 14 اګست باندې قطعا نه منو موږ دا یې کې پرنسپل صاحب کوي بل صاحب یې کوي دا کفر کوي او دا ناروا کوي او دا د غیرت نه اخوا کار کوي په بېغیرتوب جنت نشته هسې به تندې تور کې زما نبی فرمایي د بېغیرتو ځای جنت کې نشته که ته وایي شته ته زما رورې بلې جمعې له ژوندی وم ته به مالې یو چټ راکړې چې د زیلو بېغیرتو ځای جنت کې شته زه په دې ممبر توبه وباسم غیرت ځای نشته بده ګڼل د الله رسول خلاف خبره بده ګڼل خدای چې چاله کم حق ورکړل هغه دې واخلي زیاتی دی هغه هم نه کوي غیرت دې ته نه وایي چې زه ستا نوړی واخلم خپل خولې کې کېدم نه 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 دا نه دی اسلام یو بل سره د ګزارې مذهب دی اسلام په یو بل د ترس مذهب دی افسوس که دا قوم په صحیح اسلام باندې چې د ځان خبر کی
فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام لور راغلله د حضرت علی بی بی یا رسول الله د الله اسمه وګوره. حضرت خپل لور لاسونه وکتلل، تڼا کی دي چاو دي ویني بهیږي. بچای والی وی میچن کومه هغه سره لاسونه زما وچاودل. غریبی داسې شی شته نه، دا وړو کولو کار زه کوم، کور دا میچن کوم. نبی علیہ السلام په زړه به څه تیر شي، دا د هر انصاف والا پلار ته پته ده چې هغه په لور باندې څومره خفه کېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بچی خفه کېږه ما، دا لږې ورځې شپې دي گزاره کوه، خوشحالو ځای د سهولتونو ځای بل دی. زما لورې تا ته یو چل خیمه، آخرت به دې هم زیات شي، ښه شي، او ډوډۍ به دې هم زیاته شي. ته داسې کوه هر مونځ نه وروستو درې دېرش ځله سبحان الله، درې دېرش ځله الحمدلله، څلور دېرش ځله الله اکبر دا وایه، هر څه کې به برکت راشي، کړاو به الله کم کی. دا دین داسې یو ښه شی دی، دا پن ډوډۍ کې هم پکارېږي، پیسو کې هم پکارېږي. سړو خو موږ خدای پاک ته ویلو چې پیسې به موږ ګټو، چل موږ له راځي، دې دینونو له چرتا خوا ځان له بل څوک وګوره. دا زمونږ ویش دی که نه، زمونږ ویش دی. ده خبره مې کوله، آیت مې لوستی و د خلفای راشدینو فضیلت ثابتېږي. مخکې ما ویل دي قرآن کریم ډک دی، څو آیتونه دي. سما مخکې جمعیله ما زه به راوړم، مخکې موقع باندې ما دا خبرې ټولې کړي دي. خو نن سبا مجبور د دې نه شو چې مخکې رضی یو لعین په اسلام آباد کې یو شیعه بېایمان تقریر کړی دی، او هغه ویلی دي ابو بکر کافر دی. وای زما خدایه پاکه، ابو بکر کافر دی؟ مسلمان څوک شو؟ ابو بکر یو څو خبرې آخر کې به زه وکم ان شاء الله. ډېر د زهر و جب الله دوله ورکړې ده، بس لګیا وي. خو عبادت والا یو ښایسته عبادت نصیب کړی دی، دا د تورې دی په ځان راایښي دي. اګوره هر چا ترقي وکړه، تبدیلی رااله، هلکه د تورو دور نه دی، دا شی بمونو ته کوي، لاندې ځان ته بم ایږدی، اوږدې باتی ته اور لګوئ او داسې کښېنئ چې غرب شه که نه جو ډایرکټ جنت ته به رسېدلی. اوس خو د چاکوانو چړکو دور نه دی، نوی دور دی، ساینسي دور دی. شهادت ډیر په اسانتیا ملاویږي. بم ځان ته کیره، باتی اوږده جولۍ کې کیره، تیلی ورته وه، خلکو ته وه لرې شه زه جنت ته ځم، زما تاسو سره نوره نه لګي. چې غړم شي که نه موږ به الحمدلله شی وچاود، کافر تنور وچاود، وایي چې د ابوبکر دشمن وچاود. یا داسې وکئ موږ خدمت ته حاضر یو، زه جو تیار یم، نغه تاسو کې چې کوم ارادي جو هغه ولیکئ، توره موږ له راکئ او سټ تاسو ونسئ. انشاءالله العزیز چې موږ ډوډۍ په مړه خېټه خوړلې یو ځل دله را پرېښوه که نه نو سر به دې جدا وي، بل ځل ماتم ته به اوزګار نه وي. دې خدمت ته خو زه نغه تیار یم، تاسو چې کوم تیار یې بیا نوم ولیکئ. پوه شوې؟ دو موږ له موقع د خدمت هم نه راکوي. دا څنګه زموږ رونه دي چې هغه د مولانا صاحب د کراچۍ وي، دا زموږ رونه دي. رونه دي، رونو سره احسان ته خو زه تیار یم. دغه ترتیب کې که د ګرنیټ کوي هغه چل موږ له راځي، هغه چل به ورسره وکړو. بس وای دی موږ ته، بس باتی ته به ورولګو، موږ به تختو، ځکه موږ څه کارونه دي. ډېرې جنت ته ډایرکټ لاړ شي، هلته تیاری معیاري دی کوي چې موږ به راشو که نه وروستو.
هر څه کې تبدیلی رااله، ترقی راغله او د دوی ماتم کې ترقی رانله. عبادت ته جمعات کې کوا کنه، خپل جمعات کې کوا، ته په چوکونه کې ولې اړامي؟ ټول ملک ته پریشانه کړی دی. نن سبا کرونا نه لګي، جلوسونه شروع دي. دا جلوسونه چې ختم شله یاد وساتئ، بیا به اعلان چې کرونا ده. لږ صبر وکړه. نن سبا په زرګونو یو ځای روان دي، لکونو منې نه لګي، لږ ورځې وروسته بیا ښه لګي. زمونږ دې ګډ وډو خبرو سره نه لګي. یوه وکړئ، شیالس لکه یو ځای ګرځي کرونا نه لګي، که زه په یو ځای 15 کسان موږ جماعت کې کېناستو کرونا لګي، انصاف به اوس پته انصاف څه دی نه راوړو. تاسو خبرې دي. قرآن وایي مکناهم الذین مکناهم فی الارض. ماشاء الله. الذین مکناهم فی الارض، هغه کسان چې کله موږ دوی له ځای ورکو په ځمکه کې، ځمکه وله ورکو نو یو ملک وله ورکو. مکناهم فی الارض، دوی له چې کله موږ ځای په ځمکه کې ورکو نو دوی څه کوي؟ اقاموا الصلاة، دوی مونځ قایموي. اقاموا الصلاة، علما په دې الفاظو باندې پوهېږي. مونځ قایموي، بل لفظ استعمال نه کا. اقاموا الصلاة څه مطلب؟ پورا ترتیب باندې مونځ کوي، په خپله هم کوي نو په بلې هم کوي. اقاموا الصلاة. ایماندارو نخی خی، خلفاء راشدین ایماندارو ټولو کې اول. دوی لکه موږ ځای په ځمکه کې ورکو. اقاموا الصلاة، دوی مونځ قایموي. یو دوی مونځ قایموي، مونځ قایموي. سورہ بقرہ چې شروع کېږي نو قرآن وایي، شروع کې قرآن کریم وایي الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة. کسان چې هغوی ایمان په غیب باندې دی او مونځ کوي. اول ایمان بتا کی نو بیا رستو اعمال بدی وی ټیک. ویقیمون الصلاة، مونځ کوي. دارنګه دغه صورت کې قرآن کریم بل سے ذکر کوي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. قائم کې مونځ پخپل کوای نو پخپل بال بچ باندې کوای، په خزر کوا نو پنګور دی کوا نو په لور دی کوا، په زوی دی کوا. اقاموا الصلاة، قائمي مونځ. قرآن کریم بل سے ذکر کئی آیت مینس کی ہوئی واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. قائم ہوئے مونځ، زکاة ادا کوئے. مونځ قائم ہوئے نو زکاة ادا کوئے. قرآن کریم بل سے ذکر کئی آیت آخر مینس کی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ. او مونځ قائموي او زکات ادا کوي. مونځ قائموي نو زکات ادا کوي. قرآن کریم بل سے ذکر کوي قرآن کریم ذکر کئی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى. حفاظت پا مزون منی وکای، حفاظت وکای، ضایع نشی ضایع یو کای بل نہ کای دی تمزنوی. حفاظت مزون وکای، خاص مزدما جگر یا مزدرمیانہ. عالمان د دین فرمائی ہر مز درمیانہ دے، سار درمیانہ دے. اول تماس خو تن دے، رست تماس بخین.
ماسپخین درمیانه اول ته سار رسته د مازیګر درمیانه اول ته ماسپخین رسته ته ماخام درمیانه اول ته مازیګر نو رستو ماسخوتن درمیانه اول ته ماخام نو رستو نت نسار موز درمیانه هر موزو کا چې دا موز دی په مینس کې راشي چې یو دی پکې ونه کنو خو درمیانه نشله شیروان شو بیا خو درمیانه نشو قرآن کریم بل ذکر کئی آیت منز والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة قائم کون کی نماز ادا کون کی زکاة قرآن کریم بل ذکر کئی وهم على صلاتهم يحافظون دی مزنو من حفاظت کئی پدی ما یو جمعه لګولې و چې څومره آیتونه مې سره اړولي او تاسو نه خو هیري پوه شوي حفاظت کئی دی مزنو منگ چې کله دوی لا زی پزمکه کې ورکو حکومت ورکو ټول کړمبه دود مز حفاظت کئی دا د خلفای راشدینو نه تپوسو کا ابو بکر نو کا عمر عثمان علی نو کا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ اکبر عثمان غنی اس شیعگان نمانی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دی آیت کے شان د صحابہ دے خوشوی وی عمل وجود نہ راتلولو نہ مخ کی مدح د صحاباو لا عمل نرے کڑا صحاباو مدح اللہ بیان کڑا اچھی عملو کی نو بیا پوشوی عمل لا نرے شوی مخ کی مدح شوی دا امکناوم کچرت منگ دولا زی پزمکے کی ورکنو دا کار کئی یعنی لا اغا کار شوی نرے او صفت والا مخی نو کو اغو کی زیو دے صحاباو کی زیو خلفاء راشدینو دا مز لوی احتمام بکاو دیر لوی احتمام بکاو مز اچت عبادت تے دیو سڑی مز سیو کنا نور اعمال اللہ خست کئی دا من گڑ وڑ زکیو دا من مز گڑ وڑ دے آداب مطابق دینا تکبیری اولا سر دینا رازو سو رکات رانا تلی جمعی زمانگ آداب مطابق دی دا مسئلے لحاظ کئی نن مسلمانان نہ کئی بالکل نہ کئی بانگ چووے لشی بار ہر کار حرام دے کہ مولانا صاحب دی خواہ پا 2000 روپو دے چا خزی سر نکاح تڑی نو ناروا دا نکاح نکی گی از بے کروناو نسی نکاح نرے شوے مولا صاحب دا بانگ نرستو موز دے جمعے بانگ نرستو پورن موز دے موز با اوشی بیا نکاح تڑا علماء لکی کد جو جمعے مود نرستو نکاحو کو موز لانرے کڑے و نکاحو کو دا چا نکاحو کو نکاح نرے شوے قرآنوی فسو الى ذکر اللہ کلچر جمعے بانگ ویل شو منڈا کئے تیارے ہو کئے مزتا نکاح مولا کو تڑا ندے شوے نکاح پکار داوا چې الله اکبر سره ټول دا کتبره چتونه ډکوي موږ چې خبر خلاصو نو پسته خلک را روان پوهېږي چې دغه ټیم پورې خدای هسې خبرې کوي او بیا دین اخوا اهم شی موز دی پوه شوې داسې خبرې چې تا اورېدې ته به سړی جوړ شوي نو چې بیا تا موز کړو نو سړي موز به د خنسا به څه موز
پوه شوې یو د سړي مزد دی یو د هغه مزد دی نر مزد د نری آداب مطابقي بیا غزه کې چې څوک گیټ کې راغی لیکل د فرشتو چې فلان کې د فلان کی ځای والا دی گیټ کې په دې ټیم ننوت لیکل شوی دی اوس که ته په فرنٹ سیټ کې کینې ستا چې الله په کم حق دی ستا لیکي هلته شوې ده دلته نه چې ما نه مخکې کینې چې مزد زیات ښه وشي ته چې هلته نه راغلی هغه لیدلی دا ګپ شپ نه دی رور لیدلی چې دی په دې ټیم راغلی بس ستا رجسټري کې هلته نوم لیکلی شوی دی اوس که ته ډېر مخې ته هم راشي نشته ناروا دي اوږو باندې دنګل او مخې ته راتلل ناروا دي منع ده نشي راتلی بلکل نشي راتلی پوه شو که پوه نه شو الله اکبر الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه زکات ادا کړي اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د یمن گورنر صاحبی مقرر کا لیگی سفر بنے ورتوئی دا غزے مشرط دا غزے گورنر تالا سکول دی اے رو رات چالتا لاڑے خلق مزگورا تو خما دا غلاقی مشر کڑے ته چې هلته لاړې ټولو نه مخکې د خلکو مزونه وګوره که د دې خلکو مزونه صحیح مانو کې ټیکو نو د دوی نور دین چې دی هغه ټول ټیک دی او یاد ساته عمر وایي رضی الله تعالی عنو او زما مرګریا کس د دغه یمن والاو خلکو موزی چرتا کمے او موزی ٹکنو فإنہم لما سوا ازیا نو یاد ساتا د دوی نور دین چکم دے آغا تباہ و برباد دے د دوی نور دین تباہ و برباد دے کہ د دوی موز ٹکتے خود د دوی دین ٹکتے کہ د دوی موز غلط تے د دو ارس غلط تے نن موز ٹک دے رخل کو زنزے کے کلنڈر نہ ملاوی گی مولا دغه تا گوری دا سزا دی هغې ته ګور چې خدای سوکرا چې اقامت وکړي پوه شوې په دې ورځو کې ځینې په پاو باندې دوه بانګ وایي د ماسپښین ولې کرونا والا سړی دی اوده 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 اوس چې پاسې جومات یې جوړ کړی دی ښه مزېدار ولې زوی په دوبۍ کې دی که نه جومات یې جوړ کړی دی نه ملا شته نه مؤذن شته نه نور څه شته بس الله اکبر الله اکبر داسې هم وایي ګوره دا یو جدا قیرت به یې د علاقو کې ځینې ځای کې ما دا بانګ اورېدی دی څه ترتیب به یې موږ په دغه خبرو نه پوهېږو وتا خدای پوه کا ړوندا دا له پاسه په باندې 2 بجې دي ته اوس د ماسپښین مونځ څنګه وایي بانګ ورته څنګه وایي سپیکر شته دی زوی والا بیټري راوړه زوی 2 بای کړی څلور خښتې وزې کړي دي جومات یې جوړ کړی دی بیا دی اوده دی نو د اوده هغه ګټي راوړي دا خو متل ستا دی اوده هغه ګټي راوړي یو ویښ یو اوده میخه د 2 میخې لړنګېدلې هغه ویښ د بلا زوی سجل کړلی د هغه خو میخې کټای راوړې وه د شیشې راوړی و کټۍ راوړی و هغه دی ولې کټۍ دی هغه اوده والا میخې ته کي او هغه بل دې ځان ته کي وی وروره داسې چلې وي د اوده هغه کټي راوړي زه ویښ وم زما میخې کټای راوړده پوه شوې دا سړي خو رانه دغسې لاړه ښه موږ ګټه هسې ډېره کړله خو خدای دې رحم وکړي خبره داسې ده که د دوی دا مونځ صحیح و تاله نه راکړم تاسې به ګواښېږي نو د دوی نور دین صحیح دی که د دوی مونځ صحیح نه و نو نور دین صحیح نه دی پوه شوې ان من اهم امورکم عندي الصلاه عمر هغه سړي ته وایي تما مشر کړې اهم شی اهم کار وړومبی مونځ دی ګورې دا به صحیح وي پس ته به څه کار کېږي ته خپل لاندې حکومت کې وګورئ چې مونځ د خلکو څنګه دی الله اکبر یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مونځ وکړ هغه بر نظر لاندې دا خلک ساته یاره چې څوک نن پکې نشته
سلیمان نومې و هغه نه و. عمر صاحب سیده د هغه کور ته ورسېد، مور بیبي د هغه هلته وه، هغې ته سلیمان نه و. هغې ورته ووي هغه د شپې تهجد کوي، ستړی شي بعضې وخت سره سار مالې بیا پاسېدو نه، تهجد کوي نیمه شپه پاسي، نو د سار ټایم کې سترګه ولګي نو بعضې وخت سره نه حاضرېږي. عمر صاحب ورته وایي زه خو دا خبره ښه ګڼم، اے د سلیمان مورې زه خو دا خبره ښه ګڼم چې زه تمام شپه وده یم خو چې سار امامتۍ کې حاضر یم. دې تهجدونه څه خیر دی؟ نفل د په تکلیف ټایم کې کوم، د خوب نه پاسم، اصل شی فرض دی، فرض کې د زه وده یم خوند یې نه دی کړی. تهجد ورونو لوی فضیلت دی، قرآن سره ثابت دی، هغه جدا خبره ده. لیکن داسې تهجد چې زه تهجد کوم او امامتي د سهار مونځ رانه ځي زه وده یم، نه دې تهجدونه خوب غوره دی. دې تهجدونه عمر صاحب څه وایي؟ خوب غوره دی. الله اکبر. دې تهجدونه خوب غوره دی. دا په څه کې اخته شي ته ځان نه پوه کوئ. الله اکبر، الله اکبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی زما زړه غواړي چې دا بعضې خلک امامتۍ کې نشته، زه لاړ شم د دوی کورونو ته اور واچوم، وسېځم. رحمت للعالمین نبی دا اراده کړله. خو وجه دا ده کمزوري بوډاګان، زنانه، ماشومان چې هغوی باندې جومات ته راتلل نشته، هغه به پکې وسوځي. کنه زما زړه غواړي زړه چې وسېځم. دا نبی صلی الله علیه وسلم اراده کړې ده، ته اوس چې پکې څه وایې خدای خبر دی. الله اکبر. واتو زکات ادا کړئ. کله چې زه دوی له حکومت ورکم، صحیح خلکو له حکومت ورکم، نه هغوی څلور کارونه به کوي. یو مز پابندي به کوي، دویم زکات. مانینو د زکات سره جهاد شوی و، وی قتل کې دو د الله حکم منکر شوي دي، دو جهاد دو زکات نه منکر شوي دي، جهاد ورسره کړی. 200 روپۍ خدای له نه ورکوي، سرونه وله ووهئ. دو خبرې شوي. درېمه خبره ونهوا عن المنکر، درېمه خبره وامروا بالمعروف. کله چې زه دوی له اقتدار او حکومت ورکم او ځمکه ورکم، نو دوی یو مونځ کوي، دویم زکات ادا کوي، او درېیم د ښې خبرې حکم کوي. د ښې خبرې حکم کوي. وامروا بالمعروف، د نیکۍ تمام خبرې معروف کې رالی. پوه شوې؟ د نیکۍ تمام خبرې معروف، منکر کې تمام نقصانی څیزونه، هغه تمام چې څه د نقصان خبرې دي هغه منکر دی. بس وامروا بالمعروف، امر کوي د نیکۍ، ونهوا عن المنکر، او څلورم کار دا کوي کله چې دولس اقتدار او حکومت ورکم، مشرت ورکم، نو دوی څلورم کار دا کوي ونهوا عن المنکر، د بدو نه خلق منې کوي. نن موږ خپل زوی منې کولی شو. ما ته په خپله د وړو پلار ډېر ځله قصه کړې ده، وی جی که موږ ورته ویو که نه نو موږ وهي. مې د وړو پلاره تا کورسین نه کې نشي دنګلی، د پول نه نشي دنګلی، لږه پټباري اوچته ده، نو جمبېړې هغه جنګله موږ ته لرې کړله، خلکو وړده، نو ډېر په اسانتیا دنګلی شي. راځه یخ زړه به دي په دې یخوالي کې حورو ته ورسېده، که حورو نه پاتې شو نو درمن خوتلی نه دی. پوه شوې؟ دا چې زوی له واده کوي نو د مولا نه تپوس وکړه، لور واده نو تپوس وکړه چې زوی له دې واده وکړو نو هغه زوی دې هم راشي چې دا خیز به څنګه ساتم، تپوس وکړه. نو چې زوی دې وشي نو اوس ورته چلو کوم، نو تپوس وکړه.
نو چې په دې انداز تا زوی وساته نو ستا هغه به زوی او ته به یې پلارې که تا په دې انداز ونه ساته والله زما په قرآن کریم لاس کې خو چې دا به د پلار یې ته به یې زوی ما تا ته قسم سره ووي دا خلک بې اعتمادي کوي موږ باندې قسمونه ځکه خورو پوه شوي دقسې به وي دقسې به منگ پا دسترگو لیدل دقسی دا داسی پلار د زوی نه یریږي لکه څنګه چې زوی به د پلار نه یریدو دقسی ګري زه یې وبه ګورم د سره نو پلار سره به څه وګوري هغه ورځې بوډۍ مور نه سر جدا کو هغه سر یې ما ولیده دغه څیز د خدای لوی عمر ورکړي د مولیان یې رد کوي خو سر جدا دی ابی جدا ده میں خبر خدا دا ویدا غدا نو بل رز بیولی دے پا 200,000 مور وجل دا سپین سر مور پا 200,000 دا امداد روپای نی دینن سبا چتا سوک ورکی آگه زوی ورطی راکا آگه وی دے سڑی ادغا راتا ملاو شوی دی تال سنگ راکم زان لگاٹا کنا آگه جو تیرے چوڑکا چروا آگه دا مور سری خوی دو رگونا پاتی نور غاشی ختمو جو بس ساری تی جدا کر ته پوه شوې بل یو چې دغسې په 200,000 ونیوله چې لاس یې ونیو داسې غلی یې کړه جو چې داسې لر که مورې غلی شوې وه نو هغې له خو دومره زور نه لګېده نو داسې ځان ستړی کړ نو لږ ورځې مخکې 10 زامنو خپل پلار څه برابر ونه کړ بیا چا به تپوس کړی چې دا ته یې ولې برابر کړی وي ما له ډوډۍ نشي راکولی زما د خدمت نه دوی تنګ شوي دي 10 زامنو خپل پلار توت ته خېجولی دی ته خو مړه د 5 شپږو به د 4 به د 8 به 10 توت ته خېجولی دی 10 بېدینو خپل پلار نشي ساتلی چې ستا هغې کې دین ني هغه 2-4 تا ساتي ځان غر کوي 15 تروړه ده په 2.5 اوړه پوه شوې ټماټر صرف تار ځان لیدلی جو اوږې وای په ارام شه سات له به ګران شي لږ صبر وکړه ته پوه شو که پوه نه شو دا خبره ګرانه شوه منع کوي د منکر نه د بدو نه ناروا ته ناروا وی مشکات شریف کې راځي یا جبرائیل قلب مدینه کذا او جبرائیل لاړ شه دا فلان کې کلی پر خلکو باندې الټه کا جبرائیل السلام راغی چې وې کته یو عابد عبادت باندې ولاړ دی یا رب ان فیهم عبدک اے اللہ التستایو بندہ دستانا فرمانی چکم دانو دسترگی رپ عمرے ندا کڑی اے اللہ غصر سوکم اللہ فرمائل جبریل دا دی بیمان نیوڑم بے شروع کا دا سپینا پاغندا چرا دا عابد چرے دا شیخ چرے دا نړم به شروع کا اے الله پاکا دا ولی دا خو ډیر نیک سړی دی وی دا نیک به خو ځان لبی په ملک ظلم کیږي ناروا کیږي د پتندی باندې تریواله ناراضي اے مسلمانانو د مسجد اقصا کې ناستا ستا په کم جرم باندې پتندی تریواله راغله دی کاغه جهنم ته تل دی نو تب جهنم تزي یا پتندی باندې تریواله د ظلم د وجرا والا که خله نشي خوځولی تندی خود تریو کا د قمره کار خو کا کم سے کم دومره خو کا پوه شو که پوه نه شوي دومره خو کا الله اکبر الله اکبر ولله عاقبت الامور وای دې ورځو کې نکاحونه ناروا دي ګرونو دې ورځو کې دا نن سبا چې کم ورځ شپې دي په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صفی نکاح شوی دی د حضرت خپل واده د محرم کې شوی دی پوه شوې خپل واده شوی دی الله اکبر د علی او د فاطمه د ورځو کې نکاح شوی دی د عثمان او د ام کلثوم د ورځو کې نکاح شوی دی دی وایي دا ورځ د غم دی کې نکاح حرام دی موږ وایو زموږ نبي کړی دی زموږ د نبي د لور واده پکې شوی دی موږ وایو د عثمان او د ام کلثوم شوی دی رضو کی نکاح منع دے پتق رضو کی نکاح کا پتق رضو کیوں کا بلو کی مکہ پتق رضو کی کا پکم ہے کہ خلق کوئی ناروا دے اق رضو کیوں کا اق رضو کیوں کا پکمو کہ خلق ناروا ہوئی او ہو اق رضو کیوں کا اق رضو کیوں کا تسکا ایسا نہ کہے ملعون اسلام آباد کی تقریر کی ابو بکر تا کافر ویلی دی
دا خو هغوی وی برملا منبر باندې ابو بکر ته کافر ویلی دي، ته څنګه ابو بکر ته کافر وای؟ ابو بکر هغه ابو بکر چې ټولو کې ډومبه ایمان راوړی دی، هغه ته بې ایمانه کافر وای. هغه ابو بکر چې نبی سره سفر کې و، هغه ابو بکر چې نبی سره غار کې 3 ورځې تیرې کړې وي، هغه ابو بکر چې خپل ټول مال د نبی په وینا خرچ کړی و، هغه ابو بکر چې هغه هجرت کې، هغه ابو بکر چې هغه مدینه کې، هغه په مکه کې محمد رسول الله سره مرګره و، هغه په مدینه کې محمد رسول الله سره مرګره و، هغه په تبوک کې محمد رسول الله سره مرګره و. جماعت لزمکا غستلا پیسې نه وي، مال پیش کو، جماعت لزمکا واغستا سره ملګری و. او مار 3 ورځې په غار کې دن نبی علیہ السلام سره مرګری و. مار زهر برداشت کړو، نبی علیہ السلام د خوب نه ویښېدلو د یارې نه بدن یې ونه خوځو چې نبی علیہ السلام به ویښ شي. د نبی صلی الله علیه وسلم سر مبارک د ابوبکر په پتون مبارک باندې و، ونه خوځید. و چوبې مار چې چکو لګي تا ته پته نشته، اوبو مار دومره ځان نه، و چوبې مار ډېر بدي. ابو بکر دومره کلکو، ځان یې کلک شرش د اوښکو سترګو نه کته په مبارک مخ باندې ولګېد. ابو بکر ولي یا رسول الله څه شي و چې چلمه؟ نبی علیہ السلام لغونې هغه ځای کې توکاڼي ولګول، یس زما خدایا هغه ځای سوړ شو، ابو بکر موړ شو، پرار جوړ شو. پوه شوې؟ ته وایې هغه کافر دی، او بې ایمانه مه کوئ، داسې مه وایه مه وایه مه وایه. ولې وایې؟ نبی سره مرګری و، بدر کې نبی علیہ السلام سره مرګری و، خیمه کې احزاب کې ور سره مرګری و، معراج واپس کې چې چا تصدیق نه کو، ابو بکر به تصدیق کړی دی. چا وی ابو بکر ستا ملګری وایي زه په یو شپه کې په لږ ټیم کې اسمانونو باندې لاړم، بیا رالم بیت المقدس ته، د هغې نه نیغ په بره. عجیبه نه ده دا خبره. وی که هغه وایي زه تلی یم نه زه منم داسې تصدیق کوونکی و. وی چې محمد وایي چې زه تلی یم نو زما ایمان دی چې محمد به بالکل تلی وي. هغه ابو بکر چې نبی علیہ السلام ژوند کې خپل امام ګرځولی و، هغه کافر دی. هغه ابو بکر چې په ژوند کې نبی علیہ السلام سره مرګری و، هغه ابو بکر ته بې ایمانه ته کافر وایي چې هغه په ژوند کې نبی سره مرګری و، هغه په مرګ کې، هغه په روزه کې، او هغه قبر کې هم نبی سره نن لاړ شه مرګری دی، هغه ته کافر وایي. موږ حکومت په خدمت کې عرض کوو ځکه چې د انصاف حکومت دی، انصاف دی وکړی شي. دومره مسلمانانو دل ازاری شوی ده، ولی کیږي یو مولا حق بیانوي نو تی توت ته خېجای چې د ابو بکر ته کنزل کې نو دی خو تر اوسه چا توت ته ونه خېجاو. څنګه انصاف حکومت دی؟ موږ انصاف حکومت نه انصاف غواړو. ابو بکر ته اوسړی څنګه کافر وایي؟ پوه شوې؟ ابو بکر ته څنګه کافر وایي ته پوه شوې؟ از تا ته د دوی کم کفر وښیمه، ټیم نشته. پوه شوې؟ یو پکې په فیسبوک ورکړلی وي که څوک پنجپیرې مناظرې ته تیاری نو شیعه ګانو د طرفه زه به مناظره کوم چې دا مسلمانان دي. مونږ یو آفرین په تا باندې چې ته یې راوړلی، هغې باندې هغه ښځه چې نوم یې چې څه دی په هغې باندې آفرین. ته د شیعه طرف نه مناظره کوې؟ یا زما خدای پاک ته خدای نه یریږي، کولی شي خدای ته وګوره څه ووتې بوتې باندې خلک اخته شوي دي. سم سره خلک نظر بد واغستل، ځنې د نه کولو خبرې علم نه کوي، نه کولو خبرې علم نه کوي، نه وینا عالم خولې نه وباسي، نه وینا مه وباسه. ځنې زمونږ وروڼه وایي دا زمونږ وروڼه دي، زمونږ وروڼه نه دي، زما خو نه دي وروڼه، زما نه دي. ولی زما کلمه جدا ده، د کلمه جدا ده. شریک را مخکې دی وی علی ولی الله، خمینی حجت الله. زما کلمه او دغه کلمه کې فرق دی، زما اذان د اذان کې فرق دی. اشهد ان لا اله الا الله دی ور سره وی، واشهد ان علی ولی الله.
زما بانگ او د بانگ کې فرق دی. زما قرآن 10 پارې دی، دی وای نه 40 پارې دی. زما قرآن او د قرآن کې فرق دی. څنګه مسلمان دی؟ دی علاقو کې ضرورت نشته. خدا لعنت شروع شوی فیس بک دی باندې چرته ته د هغوی څه شی ووري چې کافر نشي رانه. مخکې دی علاقو کې د دې مسایلو ضرورت نه و. چا به چې کول موږ به ښه نه ګڼل، دلته څوک شیعهګان پیژني. اوس هر کور کې دننه جیب کې شیعه ورسېد، د شیعت تقریر ورسېد، د هغه چالاکۍ نه متاثر نه شي. شاه عنایت الله شاه رحمت الله علیه فرمایل یاد ساتئ مچان مه جوړېږئ، ګنګی له پاسه کېناستون کی مچۍ جوړې شئ، ګلونو باندې کېنئ، رس ته نه حاصل کئ. صحابو باره کې مچۍ جوړې شئ، قرآن او سنت نه رس حاصل کئ. صحابو شان د قرآن نه حاصلېږي، بل ځای نه. زمون قرآن 10 پارې د دو قرآن صالح دوی زمون قرآن امام مهدی سره دی، هغه چې راغی نو صالح پارې قرآن به زما قرآن او د قرآن خو یو نه دی رور. ہاں زما مز جدا دے د مز جدا دے، زمون نظام زکات جدا دے د نظام زکات جدا دے. مسلمانانو حج رکن اعظم عرفات وقوف حاضری دا د دوی مزدلفه پشان د عرفات گنی. زما حج جدا دے د دو حج جدا دے. څنګه وې مسلمان دے پوښوي. اللہ اکبر. د دوی معتبر کتابونو لیکلي دي د بیت الله نه کربلا درجه ټولو کې اوچته ده. ازم دستارور کې دی شي. الله اکبر. مسلمانانو په نظم محتاج چې دا ته پنډه ته لاړې او دوه ورځو نکاح وکړ ته ترتیب وکړه بیا جو الله تعالی غال ته پرېږده دې ته موته وایي دا نکاح ناروا دی. دې زنا ته دوی دا سړی امام حسین درجې والا به چې څلور ځله دغه زنا وکړي دی به امام حسین درجې ته رسي. الله اکبر. مسلمانانو پنځ خلفای راشدین برحق دي، د دې پنځ علی نه سوا ټول منافقان دي. دا ضرور دي. د دې پنځ ابوبکر عمر عثمان دا مشهور خدري دا خسر کافر دی وي. معاذ الله استغفر الله. پر دې کفر نقل کوم درته پښوی. سوا د علی نه ټول منافقان دی وي، ټول منافقان دي. مسلمانانو پنځ تمام صحابه برحق د دې پنځ باندې ابو ذر سلمان مقداد دی دریونه علاوه 1,40,000 کم زیات صحابه دي ټول کافر دي. تاسو دي دا درې مسلمانان دي نو ټول کافر دي. معاذ الله استغفر الله. دا ټول کافر دي. مسلمانانو پنځ د نبی بیان زمنګ میندې دي ازواج مطهرات افضل دي. دو وی دا ناقابل احترام دی. د نبی دی بیانو عزت مکوي، ناقابل احترام دی. او دا وی چې امام مهدی چې کله راشي عائشہ به ژوندۍ کی ادیله به کوړی ورکی سنگسار به کی کوړی بولو ورکی. عائشہ چې دو رکوع پی لګیدلی دي. عائشہ چې سورہ نور دغه صفای پیش کړی دا تاسو هغه به کوړی ورکول کیږي. قرآن وای دا تاسو میندې دي سره په مور غیرت نه کې هغه شان غیرتی به جنت تلاړ شي بیا معنا. ها الله اکبر. پوښوي زما ستاو دست مخنا د خلینا شروع کو هغه اول خپې وینځي بیا بیرته راځي کاته الټا ده سره فرق ده. غسل د مړي کې هم فرق ده. هغه پنځ 12 امامان چې دي سابقه تمام نبیانو نه بهتر دي. هغوی په نسبان ته الله چې دی د علی په در خپلې ګیرې سره جارو والو لا تبرک ګڼي. دا څه خبرې دا څه وینا ده. هغوی په نسبت باندې علی چې دی دا د الله خالق دی. دا الله چې دی دی علی پیدا کړی دی. په پښتو پوهېږي اوس ټایم نشته 8 منټه په لپاسه شله یو څه مې درته نورې خولي. دا ستا رونه به کېږي په دې باندې لالا پاسه مناظره کومه بالکل تاسو نه پرای جي ستا رونه دي جي موږ انکار نه کوو ګټلې مناظره ده. ستا رور یو د کور ستا رور هلته تاله جنه نشته د سرور پوه شي که پوه نه شوې نو
الله وی چې زه نیکانو له ځای وزمکه کې ورکم موز کوي زکات ادا کوي بدو نه خلق منی کوي د نیکۍ امر کوي امنګ آزادۍ وخت کې صرف ګډیږو څه چل کوو صرف ګډیږو نور څه شی نشته یارو دا شاپور شیخ القرآن مولانا افضل خان رحمت الله علیه بیا مولانا انور صاحب چې دلته مخکې کلونو کې راته